بچی راکړي دي، جایدادونه راکړي دي، او موږ تاسو ته د الله په نعمتونو کې داسې پټ یو. دا اوبه د الله دي، دا هوا د الله ده، دا جسم الله راکړی دی، دا هر څه د الله دی. یو یو نعمت نه موږ تاسو ځان نه پیدا کولی شو، نه موږ تاسو لرونو دا طاقت چې موږ د هغې شکر ادا کړو. ټول انسانان ناجمع شي، زمارونو یو څیز نشي پیدا کولی. دا پیدایش د الله دی. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. الله وی زما بندگانو یا ساتئ، دا څه چې تاسو وینئ یا څه نه وینئ، څه ستاسو دماغو کې شته یا نشته، د اسمان د پاسه ځمکې د لاندې د کائنات په منځ کې څه چې دی ګورې د دې خالق زیمه. الله خالق كل شيء. ټول دنیا راجمع شي، ټول انسانان راجمع شي، ورونه د دنیا یو څیز نشي پیدا کولی. انسان ته یو اندام نشي ورکولی. بیا ساته ګورې اصل علما درکړی دي. نورونه الله پاک فرمایي انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. دا پیدایش تاسو کوئ که تاسو کوم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. الله فرمایي دا فصلونه تاسو نه اوچتوئ که دا زه راوچتوم؟ دا ټول نوابال دې راجمع شي، دا فریریان دې راجمع شي، دا ټول پاکستانیان دې اتفاق وکړي چې موږ د دې پټي نه په خپل دماغي سوچ سره د الله د حکم نه بغیر موږ د دې نه چې کوم دی نه فصل نه اوچتو، ورونه د چا طاقت نشته. زمونږ ورخې دانې الله پاک شته کوي. اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. الله فرمایي تاسو دانې ونولئ، تاسو چې کوم دی نو غواړئ چې زمونږ فصل وشي، بیا د اوبو په انتظار یې. اوبه کو چې زه نه وروم، زه به تاسو بارانونه نه کوم. د یاد ساتئ تاسو ځان له یو خطر هم د اسمان نه نشي راکوزولی. زمارونو زمونږ دا وجود، زمونږ دا خلقت، دا د الله نعمت دی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. زمونږ وجود نعمت، زمونږ فصلونه نعمت، زمونږ بچی نعمت، زمونږ صحتونه نعمت. الله نعمتونه بشمار او بے انتها. او کله کله الله تعالی د خپل کلام کې انسان ته وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. و انسان بیت هغه رب کریم بارک چا په دوکه کې چولې، کم ذات چې الذی خلقک، کم ذات چې د نش نشته کړي، فسواک بیا برابر کړي، فعدلک بیا معتدل کړي. علما فرمایي انسان کې یو عدل اعتدال لے، ایو پکې سوباګ دی. اعتدال نه زمارونو د انسان دا وجود چې دی چھوڑ دی، پدې کې چې اندام په کم دی باندې خپل او مزیدار ښکاری. زمارونو دا چې کم دی په اعتدال سره دا خپل دوه سترګې او دوه غوږونه او دوه سپېمې او یو خوله زمانو په ځای باندې. او بیا الله وی داسې یو مې د اندامونو صحیح شي درکړي دي. یا د هغې نه بعد د دې توازن مې برابر کړی دی. سواد دا نه دی چې د انسان دوه سترګې دي، یوه غټه ده بله وړه ده، یوه غوږ یې اوږد دی بل لنډ دی. الله وی سواد یاد ساته ورته ما برابر جوړ کړی. او بیا مې د مور په خېټه کې داسې ستا تصویر جوړ کړی دی. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. درې تیارې دي، د شپې تیاره ده، ستا چې کوم دی د مور د خېټې تیاره ده، بیا د رحم د پردې تیاره ده، بیا د غسخا اوبه دي. الله جل جلاله فرمایي دا بهترین تصویر د مور په دی خېټه کې دا ما جوړ کړی دی. یا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله دنیا ته مې رالیږلی په هېڅ باندې نه پوهېدی. لاسونه دې ونیول دې نه شو کولی، او جبه دې وڅوک دې پوهې کولی نه شو، اخپې دې وي منډې دې والی نه شوې. او تاسو کوم دی نو خپل لما فی ضمیر اظهار چاته نه شو کولی. هر آن کې هر ادا کې ته محتاج وي.
الله وجستا رب ما موږ الحمدلله رب العالمین تمام تعریفونه هغه ذات ته دي چې کوم ځان د تمام عالمینو مربي او تربیت کوونکی دی. زموږ تاسو تربیت الله کړی دی، په خپل قدرت یې کړی دی او په داسې انداز یې کړی چې انسان حیران شي. ورونو ماشوم چې کله پیدا شي زمونږ ستاسو ورونو دا میندې دا ټولې چټي دي. زمونږ ستاسو ډېر کمې زنانه تعلیم یافته دي. ورونو دغې چټې مور ته الله زبردست تعلیم ورکړي. دې مور ته د دې بچي د تربیت ذمہداري الله حواله کړې ده. الله پاک په دې باندې پوهه کړې ده. وی ماشوم چې کله پیدا شي زمالونو نو دې چې جاړي وی مور ته دا پته چې دې ولې جاړي. آیا دې د خوب د وجې نه جاړي، خوب ورغلې دی یا دې وږي دی یا د په خېټه دړلې. وی دې مور ته الله پاک چې کوم دې داسې علم ورکړي چې دا چې کوم دې انسان تربیت الله کوي. او بیا زمارونو د مور په دې زړه کې الله تعالی، د پلار په دې زړه کې الله تعالی، د رشتہ دارانو د لونو خويندو په دې زړه کې الله تعالی یو والهانه محبت د انسان د پاره اچولي. ورې ماشوم چې په جړا شي نو د مور ولم را منډه کی، خپلار ولم را منډه کی او دارونه خويندې می چې کوم دې راشي اوچتي کی اته خپل کی او چې دې ګندې د مور خپلار چې کوم دې پاک کی. زمارونو لمحه فکریه د انسان د پاره دا ده چې دا د مور خپلار په دې زړه کې د دې خويندو مېندو په دې زړه کې دا محبت چا چولې ده. الله وايي یا ساته زما بندا ستا د مور خپلار په دې زړه کې ما محبت چولې ده. زمونږ ورونو د مور خپلار محبت په زړه چې کم چلی داغه محبت کوم تخکاری ادرونو خويندو محبت کاری وی جس ذات نے ان کے دل میں محبت ڈالا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. رونو محبت پکې الله چولې دے. دا سخت سره ده کې دا ماشوم بول برازو کې دا مور را پاسي دا بچي چې کم دي نه وچ سره تکي او په خپل هغه لونځه کې سملي. رونو دا محبت چا چولې دے؟ دا یو الله چولې دے. الله فرمای داسې تربیت بدل کړې دے. مور خپل فضل کې محبت چولې دے. ا د مور په دې سینه کې رونو الله دا کوم چینه چې جاری کړی دا نوجوانانو دا خبره په توجه وره وی په ګرمه کې تنه کمپې چې نوځي د یخي او په سرځه کې چې دا پیر اوځي دا ګرمي. په ابتدا کې ستاسو معده کمزوري وی دا غي په دې په کې نرموالي څومره ستاسو معده مضبوطيږي وی د مور په مضبوطيږي. الله وی دا نظام ور ما چلولې دا سوچ لمزو. الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې موږ خپل رب پیژنو، موږ خپل الله پیژنو. نو بیا الله فرمایي زما بندا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله تعالی زبردست انسان متوجه کړی دی. زما بندگانو د مندو د خېټه نه مې داسې چې کم دینو بربند روخ کله او محتاج به روخ کله. تاسو له خیستان دمونه درکو، تاسو له خیسته وجود درکو او بیا مې داغي تربیت کې هغه چې کم دی لوی کړی او چې جسمم مضبوط شو یا والله تاسو وګورئ وې داسې د دستخانونه مې ته خواره کړو. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. دې کې الله تعالی انسان ته داوت فکر ورکړي چې زما بندا وی چې کله ته په دستخوان باندې کینې دا قسمه قسم غلی خوري، دا قسمه قسم میوه خوري، ا د دین لذتونه حاصلای وی دام لوونته سوچ کو چې دا د کم ځای راځي. ویا ساده زما بندا وی ان سببنا الماء صبا زباران ورو ثم شققنا الارض شقا. زما بندا ستاسو د پاره د ازمکه وشلو فانبتنا فيها حبا. یا پدې کې د دانې راځلغونه کم، دا دې کې تاسو له میوه درکم، یا پدې کې تاسو له فصلونه درکم. دا تاسو د دین لذتونه حاصلوي، خوراکونه کوي
او تاسو دا زناورم دا غې نه چې کوم فارغ شي تاسو هغه چې کوم دی هغه استعمالي زمارون الله فرمای وی خوري زما اغم دي زما او وی کله مای او زمکه زما او هر څه زما لہذا عبادتم زما کوا او ما تر نږدې شه چې نور د بختور کما نور تاسو سره چې کوم دی محبت کم ورونو زمون فطرت دا دی چې کله انسان کې طاقت راشي انسان کې قوت راشي او انسان ته عہده ملاو شي انسان بچی پیدا شي انسان خپل کور جوړ کړي درونه ته بیا چې کوم دی نو ذهن کې دا خبرې چې د اسمان ما راټینګ کړي دی دغه لوبت چې کوم دی انانیت پیدا شي دیو چې الله جل جلاله تاسو ته بیا فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا زما بندا ویډه پاکل پن سره مګرځا ساده عہده دا ما در کړی دا ساده جسم دا ما در کړی دی دا بچی د ما در کړی دی دا کوت د ما در کړی دی تبر بڼوي جامې ما در کړی دی اته وګي خوراک د زدر کوم دا وبدل د رزمت نه مارو چته کړی دی ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين الله اذا زبراح کم چا کې طاقت شته چې د زمکه نه اوبر او باس زما محترمو الله جل جلاله فرمای انك لن تخرق الارض تزمکش لول نشي ولن تبلغ الجبال طولا انا ډېر په زور کې چناشي اته چې کم دي دا وګړي ډېر وای وی دي غر تر رسیدل نشي محترم د دې مجلسونو مقصد دا دی چې دلته د الله جل جلاله عمن والهو د انسان سره محبت ذکر شي او د الله د نعمتونو ذکر شي د الله عظمت ذکر شي او د الله جل جلاله په عظمت سره د الله په محبت سره د الله په مینه سره زموږ اساس زړونه منور شي امون الله والو امون الله او پیجنو نورو نعمتونو ډېر الله جل جلاله لوی نعمت مونږ تاسو له الحمدلله د ایمان را کړی دی هغه نه بعد کوم نعمت چې الله مونږ تاسو له را کړی دی چې هغه ته الله نعمت وي هغه قرآن نعمت دی تاسو ته دا ماوي چې د دې مجالس او مقصد دا دی چې مونږ تاسو له الله جل جلاله بندگان یو الله مونږ له نعمتونو را کړی دی چې مونږ له الله کوم لوی نعمت را کړی چې هغه قرآن نعمت دی الله په خپل کلام کې وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے زما حبیبا دی امت ته دی وایا چې دینه ما ډیر نعمتونه ورکړي دي او دینه ما خپل او فضل او رحمت ورکړي دي هغه زما کلام دی فليفرحوا دې بده باندې خوشحالي وکړي مور دې خوشاله شي بلار دې خوشاله شي بچي دې خوشاله شي رشتہ دار دې خوشاله شي محله والے دې خوشاله شي استاد دې خوشاله شي قرآن دا هغه خوشحالي ده چې کله زمارونو آدم علیه السلام پیدا شو آدم علیه السلام تاسو وکتل دا سورۃ طه او یاسین ولیدل نو ویل وی دینه خوشحالي ده او لوی برکت دی او ډېر چې کم دینو سره فرازي ده هغه جبل را چې په کوم جبه به د تلاوت کیږي هغه سینو لرا چې په کوم سینو کې به دا محفوظ کیږي او هغه خلق لرا کوم خلق ته به چې دا راځي هغه امت لرا چې کوم امت په بده باندې سرفراز کیږي ټول وای الحمدلله الله جل جلاله ممتاز لا په تمام کتابونو کې هغه کتاب راکړل دی چې د الله تعالی په نظر کې هغه تمام کتابونو سردار او د ټول کتابونو مشر کتاب دی هغه د الله کلام قران پاک دی ټول وای الحمدلله الله وی په دې باندې ډیر خوشاله شي هو خیر دا قران ډیر بهتر دی مما د هغه سنا تجمعون چې تاسو سره درکړي دي تاسو جمع کوئ او تاسو سره دي غم زما دي الله وی دا قران زمانه احمد په دې باندې ډیر خوشاله شي دا زما د نزدېکت ذریعہ ده دا زما د محبت ذریعہ ده دا ګوري زما کلام دي زمانونو زما ستا کلام سو وای یو سره شاعري او یو کس چې کوم دی دا غیر کلام پیش دی سره محبت کوي ما یو مضمون لیکل دی ما یو تصویب کړی دی هغه سو پوری معنی غواړي چې خوشاله ګم رونه د الله دا کلام چې سو ګلولي اسو کو سره تعلق ساتي